بس دې ته ایمان وایي زما محترمو، دې ته قوي ایمان وایي چې مسلمان ته فایده څنګه ورسومه. مونږ خو نښتي یو په دې دغه کې چې د مسلمان له او د کس له خپې څنګه ووامه. نو زه تا ته یو خبره کوم، که ته د مخاطب مسلمان خپې ووې وایي من حفر بیرا لاخیه فقد وقع فيه، د یو مسلمان خپې دې ووالې کویې دې ورته وکنسته، د مفید الطالبین مقاله ده فقد وقع فيه، په هغه کوی کې به ته خپله پرېوځې. دا یو خبره کومه ګورې، نبي علیه السلام مبارک له یو زنانه دغه وکړه، روټۍ وله وکړه، خو هغه روټۍ داسې نه وه، هغه د دشمنۍ روټۍ وه او د کور مخې ته یې غټ کویې ایستی و، یا زنانه وه یا سړی و، کویې ایستی و، د پاسه یې پې خلپل اچولي و. نبي علیه السلام مبارک چې څنګه کور ته رانږدې شي، جبریل علیه السلام راغی، ورته وی د الله رسوله مخکې مزه کویې دی وبه غورځېږي. نبي علیه السلام مبارک ډېر خفه شو، راواپس شو. چې راواپس شو، چې څنګه راواپس شو، کس ته پته ولګي نبي علیه السلام خو واپس شو، هغه ته چې پته ولګي واپس شو نو رامنډی واله راغلی ول، چې راغلی ول ورته پته نه وه کویي کې خپله پرېوله. مسلمان نور ته کویې وباسې نو ته څه چې زه به بچ شم، هم په دغه کوی کې به پرېوځې، چې پرېوته جي چې خلک به راتله خپړې به یې ورته ورښکته کړو نو کویې به په ښکته ته. عربو جي وسې وکړې، عربو د کوی نه نشه رستی، ماوی کوی د چاته استه دی، د دواړو جهانو سردار ته دی کوی استه. زه وایم قیامت به سبا شي خو د کوی نه به راونځې. زما پیغمبر ته وګوره، آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک چې راغی نبوت والا لاس یې څنګه ورښکته کړه، هغه ورسره لاس میله کړ، یوې جټکې سره یې راویسته ټول شوق سره. سبحان الله. دی نه کتل چې د ما ته کوی ایسته دی. زما محترم مونږ سیرت نه سټډي کړی ځکه مونږ ته پته نه لګي، ځکه د مسلمان رور ته کوی وباسم. نو خبره دې پورې کوم مؤمن هغه دی چې بل مؤمن ته فایده ورسي. زما محترمو، او نبي علیه السلام مبارک وفرمایل بدترین هغه انسان دی چې ذخیره اندوزي کوي، او چې کله د باندې ریټونه پې ګران شي دی خوشحاله شي، او کله پې ریټ ارزان شي دی بیا خفوي. الله فرمایي نبي علیه السلام دا بدترین انسان دی. دا خو د درس خبره وه. العبد بدترین دی هغه کسه المحتکرو چې ذخیره اندوزي کوي. ان ارخص الله، که چرته ارزان کی الله، الاسعار ریټونه، حزنا دی بیا خفی، و ان اغلاها، او که ګران کی الله ریټونه، فرحا دی خوشحالی. دا بدترین انسان دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. الله مونږ چې کوم درس ولوسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې. د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته په نظر د رحمت، شفقت، الفت او محبت باندې خدای وګوري. الله ستا رضا له راغلي دي، ستا د محبوب ذکر له راغلي دي. تا قرآن کې فرمایلی دي ورفعنا لك ذکرک، د خپل حبیب په تذکره کې تا فرمایلی دي چې څوک زما د حبیب ذکر کوي هغې زه اوچتم. الله ستا د حبیب او ستا د محبوب ذکر ته ناست دي. الله د دې حاضر مجمع څه قسم مشکلات دي، الله مشکلات په خپل دست قدرت ختم کړي. په زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي، الله شرعي مقاصد د خپل در نه پوره کړي. په دا مجلس کې خدای کاروباریان بناسي، الله کاروبارونو کې برکت واچي. د چا رزق کمزوري دی خدای په رزق کې برکت واچي. د حلال رزق انتظام خدای وکړي. الله قرضداري پکې ناست دي، خدای د قرض د عذاب نه خدای وساتي. په چا باندې قرضونه دي خدای قرضونه په خپل دست قدرت باندې ختم کې. پکې سپینګیري ناستي خدای د دې برکات په دا کلي باندې قایم او دایم وساتي. ماشومان په دا درس کې ناستي خدای مستقبل کې با عمل عالمان، حافظان، قاریان، مفتیان ته خدای جوړ کړي. کم نوجوانان ستا د محبوب ذکر ته ناستي خدای د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک دیدار د مجمع ته خدای نصیب کا. الله د نبی رسول مبارک دیدار ورته نصیب کا. الله د دې حاضر مجمع څه قسم مشکلات دي، الله مشکلات په خپل دست قدرت باندې ختم کړي. زموږ مرګر دی والدې بیمار د دعا او ته کې الله ول شفای کامله ورکړي. په دا کلي کې خصوصا په کورونو کې اسپیټالونو کې څوک بیمار دي، الله شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي. کوم مرګري د کلي ته جماعت راغلی دی، الله د دې جماعت والا د تبلیغانو حضراتو خدای قدمونه په تله د نیکۍ کې واچي. کومې بسترې په اوږه کړي دي خدایه د دین دپاره راوتي دي او ستا د رضا دپاره راوتي دي. الله د دې دا منډه او د دې دا ګرځېدل په جوماتونو کې شپې سبا کول الله دا په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. د دې امت دپاره خدای د رحمت او د دین خدای د وابستګۍ سبب خدای وګرځي. د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادثو تانو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتي. او پوښته ځن کدرم دا کلمې په ژبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله